چې کله د جادوګرانو سره مقابله رااله نو په جادوګرانو کې یو سړی وکبیرهم اعما یو سړی پړون سترګو ړوند و بوډا سړی و هم کافر و. نو هغه دې کشرانو ته ویل عظمه واکرمه. د موسی علیه السلام به ورته ویل موسی عزت وکړئ. ویل فکیف نعظمه څرنګه عزت یې وکړو چې عزت یې وکړو په ادب کې شته ویل شته دی که نه. موسی ته وویل دا لوبه چې کوي میدان لګېدلی جادو دي اول ته وکړه یا بیا موږ وکړو دا ورته وویل دا څومره خبره خو نه ده. نو چې په ادب کې څه ده وایي که چېرته دې موسی ستاسو نه خبره وګټله فیکون شفیع عند ربي خپل رب ته به سپارش وکړي دې خلکو زما عزت کړی او که تاسو یې وګټله هېڅ خبره نه ده. نو هغه جادوګران وویل موسی دا لوبه دې اول ته وکړه د پیغمبر څه یې وکړو قدر یې وکړو عزت یې وکړه. نو بیا د هغې نه وروسته موسی علیه السلام وخندل. نو هارون علیه السلام د موسی علیه السلام 3 کاله مشر و مشري د موسی علیه السلام. هغه موسی علیه السلام وخندله. نو هارون علیه السلام ته وایي اتضحکوا مع کثرتهم وقوة عددهم. ته اوس هم خاندې ما ته 2 کسان یو دا د خدای بلا خلک دی ولې خاندې د خندا وخت نه دی جړا وخت دی. هغه وایي هسې نه خاندم د دې خلکو نه د ایمان بي راغی د جادوګرو نه. نو ایمان یې راوړ. نو اصل وجه څه وه؟ اصل وجه دا وه چې دغه جادوګرانو د خپل مشر سپین ږیري خبره ومنله او دویم دا د پیغمبر عزت کافر وکړو. کافر چې د پیغمبر عزت وکړو الله تعالی ورته ایمان نصیب کړو. نو بیا موسی علیه السلام ته ویل چې عجیبه خبره ده به 20 پیرې ورغلی ما او دلته ورته تا هدایت وکړو. نو اصل وجه کتابونه لیکي چې د فرعون عمله دلته چې راغلی و نو یو خبره یې وکړله چې موسی علیه السلام ته ویل چې ته به زمونږ اردي اغوندې. موسی علیه السلام ویل نه ته په خپله اردۍ کې راځه زما ته به جامې اوږدې پټکې به وي چوغه به وي امسا به وي. نو بیا مو فرعون ویل چې کار وکړئ تاسو د موسی په جوړ دغه کې راشئ پوزیشن کې. نو جادوګرانو غټې غټې چوغې او پټکې او دا شی نه واغوڅه میدان ولګېده. نو الله تعالی ته موسی علیه السلام ته ویل چې ربه دته خو زه کور له ورغلی یم دعوت مې ورته کړی نه یم نو اوس چې میدان کې زما مقابلې راغلی ولې دې هدایت وکړو. الله ویل موسی هدایت مې ورته ځکه وکړو چې دې کفارو ستا جامې واغلې ستا جامې ما ته خوښې شولې پوزیشن یې ستا اختیار کړه. ستا دا پوزیشن ما ته دومره خوښ شو چې ما دوی ته هدایت